هلکه دی هوا مخکې راځې مخکې راځې. نو زه ډېرې خبرې کول نه غواړم، خو زه یو خبره تاسو ټولو ته کوم، میډیا ملګرو ته هم کوم او د پاکستان ادارو ته هم کوم او د خپلو ورکرانو او د قوم ته هم کوم چې 3 کسانو یو ویل زه ډېر غټ بې غیرته یم، دویم ویل زه ډېر غټ بې غیرته یم او هغه دریم ویل چې زه ستاسو د ټولو نه لوی بې غیرته یم. نو هغوی به بیا د دې دپاره چې کوم دی خپله کارکردګي هم ښودله. نو یو بوډۍ ښځه ولاړه وه، ویل هغه یو کس ورغی او هغه ترې نه یو 2 څپېړې ویستلې، ویل چې وګورئ دا کار تاسو کولی شئ. هغه دویم بیا ورغی، هغه ورته هغه همسایه هم ترې نه واخیستل او هغه ترې نه یو 3-4 څپېړې نور هم ویستلې. هغه ویل تا نه زه غټ بې غیرته یم. دې دریم ورته وویلې، ویل ستاسو د دواړو نه زه غټ بې غیرته یم، ولې چې دا کومه بوډۍ تاسو ووهله او رالړم کړه نو دا زما مور وه. ما درته کتلو او تاسو زما د مور دا بېعزتي او دا احوال ټکوله مو کړل. زه تاسو ته قومه دا یو خبره کوم، دا زه د ټولو ادارو ته هم کوم، میډیا ملګرو ته هم کوم، د خپلو ورکرانو ته هم کوم چې د ټولو نه لوی بې غیرته چې یو نو دا موږ یو. که موږ بې غیرته نه وې د 2.5-3 کالو نه د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه چې دا کوم ظلم شروع دی، دومره ظلم چې کوم دی د هغه دور نه راوله د نن دوره پورې نه ده شوې، کوم ظلم چې په دې 2.5-3 کاله کې وشو. داسې تجربه ونه کړله دې ادارو دې ګورنمنټ او موږ ورته لګیو چې کوم دی موږ یې تماشه کړو. اخري خبره دې له راله چې د خان صاحب الله دې نه کي چې د خان صاحب چې کومه دی یوه سترګه ضایع شوه موږ یې تماشه کوله، که لیډرشپ دی که ورکر دی که دا قوم دی. او په دې جیل کې چې پروت دی تاسو په قرآن باندې ووایئ چې دا د ځان دپاره پروت دی او که دا د ملک او د دې قوم دپاره پروت دی. لہذا زه خپلې خبرې ختمومه، څنګه چې بېګا جنید اکبر صاحب هم ویلې او زموږ نورو مشرانو هم ویلې چې الله دې نه کړي چې د خان صاحب سترګه ضایع شوه نو زه د پاکستان هغه قوتونو ته ویم چې ځان ته فرعونیت یې شروع کړی دی، ستاسو سترګې به د یوم انشاءالله روغې نه پاتې. زه ستاسو په اخره کې ډېره شکریه هم ادا کوم. نور ملګري هم را روان دي پارلیمنټیرین چونک کې. زه نن ستاسو حقیقت خبره چې نن زما پارلیمنټیرین نن زما اړه خوشحاله کو، ولې چې دا مزاحمت که دوی د لومبۍ ورځې نه کړی وی انشاءالله دا حال به نه وی. بهرحال زه هغوی ته سلوټ هم کوم او زه ورته ویم چې نوره ټایم چې دی دا د خاموشۍ او د صبر نه دی. ډېره ډېره مننه. رها کرو رها کرو عمران کو رها کرو رها کرو رها کرو عمران کو رها کرو. عمران تیرے جان نثار بے شمار بے شمار، عمران تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. شاهدالله شاهدالله زه ستا یوې خبرې سره اتفاق نه کوم چې ته سلوټ کوې پارلیمنټریان ته. دا رای ده. نه نه رای نه خبره کوم، دا خبره دې خلکو ته ورسېده، دې ته ورسېده. پلین خایه پلین خایه په دغه ټولګه پلین خایه. زما ډېرو عزتمندو کشرانو مشرانو د پاکستان تحریک انصاف نوجوانانو ټولو ته پجامه السلام علیکم. دا نن چې موږ راغونډ شوي د خپل مشر ملي رهبر د عمران خان په باره کې راغونډ شوي وو، هغوی ته د څونه وخت نه په جیل کې پراته دي، هغوی ته تکلیف دی، د هغوی د سترګې د علاج دپاره هغوی ته خپل ډاکټران نه پرېږدي. موږ دا مطالبه کوو چې یاره دلته خپل ډاکټران پرېږدي، د شوکت خانم چې کم ډاکټران دي چې دا هغه ته ورسوي او دا هغه ته پرېږدي او یا خان رابار کی شوکت خانم ته دغه هسپتال کې دغه کې چې علاج یې د دغه ځای نه وشي. دا که نن موږ راغونډ شوي نو په دغه وجه راغونډ شوي وو چې یاره د هغه علاج وشي، د هغه صحت ته ډېره خطره ده او ډېر زیات مرګري په هر ځای کې راوتي دي، په ضلع کې، په صوبه کې، په پاکستان کې، په بار ملکونو کې، او ټول دغه یو خبره کوي چې د عمران خان دی علاج وشي. نو موږ هم په نن چې راغونډ شوو پریس کلب مخې ته راغلي او ولاړ یو، نو په دغه یو خبر راغونډ شوو چې د عمران خان علاج دی وشي او د هغه د تحفظ هم وشي او دا ټول ورکران دغه یو مطالبه کوي. او موږ د هغه دپاره دا هواز هم اوچتو چې رها کرو رها کرو رها کرو رها
करो نو ان شاء الله د مشرانو چې سم خبري پاکه خبره به راغونډيږو که موټروي باندې که روډ ته وځي که اسلام آباد ته دي چې کوم دی ته دي موږ ټول به په شریکه ځو ان شاء الله دا پروګرام به کامیاب وکړي جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. نن چې موږ کوم راغونډه کړې دا راغلی یو ډېر د افسوس او د خفګان ورځ ده او نن چې په کومه خبره باندې موږ راغونډ شوي د یو داسې انسان چې هغه د قوم له سترګې ورکړي دي د قوم له شعور ورکړی دی دا قوم یې چې کوم دی راویښ کړی دی دته خپل ښه بد خولی دي د هغه په نظر باندې د ټول قوم خپل ښه بد ولیدل نن د هغه د سترګې مسله ده او زمونږ د ناجایزه حکومت دا ظالم حکومت دا ظالم جنرالز چې د چا د وجې نه یا کاله د قوم ډېر په مفلسۍ تېر کړل خو دوی سره نظر نو دوی سره سترګې نه وې دوی دا لیدل نه کول چې آیا دا څه کېږي دا موږ سره څوک کوي او نن د هغې سړي چا چې موږ له سترګې راکړي چا چې موږ له دا ژبه راکړې چا چې موږ له دا اورېدلو طاقت راکړی دی چې تاسو د دې خلکو دا خبرې واورئ د دوی دا کردار وینئ د دوی په دې کردار باندې تاسو خبرې وکړئ نن د آیکس په سلسله کې موږ راغلي یو او ډېر د افسوس سره موږ دا وایو چې دغه بینایي چې کومه ده هغه د 10 نه واله 15% پورې راغلې ده او 10 نه واله 15% پورې چې کوم دی د هغه نظر پاتې دی نو زه ډېر د افسوس سره وایم خو زه په پارلیمنټینن باندې تنقید کوم زه په لیډرشپ باندې تنقید کوم نو زه اول دا تنقید په خپل ځان کوم او بیا په دې ورکر باندې کوم چې دا ذمہواري دا خان دی کې هر انسان د پی ټی آی هر ورکر چې کوم دی هغه لیډر دی هغه مشر دی کو چې موږ دا وروتو چې نن زما لیډر بني زما ایم پی بني زما ایمنه بني خو زه به د خان د پاره دی روډ ته ځم دی چوک ته بزم نو دا نږدې ده چې ان شاء الله خان به روزي او کو څه دا وایم چې پر رهای کولو باندې پر رهای आवाज اوچتولو باندې به خان روزي نو دا زموږ چې کوم دی خواب خرګوش دی مونږ به په خپلو خوبونو کې ودیو مونږ به आवाज اوچتو مونږ چاته دا आवाज اوچتو هغه خلکو ته هغه کمزور ته هغه بې غیرتو ته چې د هغوی زموږ منډیټ چوري کو د دې قوم لیډر د امت مسلمه لیډر هغه 2.5 کاله چې کوم دی په جیل کې اچولې دي پر هغه سزا باندې چې کومه سزا هغه کړې نه ده هغه جرم باندې چې هغه جرم هغه کړی نه دی خو دې سره زه خپل ورکر ته وایم د عمران خان مینه لرونکي ته وایم چې غوره یاد ساتئ کوم خلکو چې کرسۍ موندي کوم خلک چې تلي یا خو تلي دي غوره ستاسو مستقبل چې کوم دی هغه تاریخ کېږي تاسو به روزئ هله به چې کوم دی دا خان روزي نو زما یو وړوکې التجا ده نن دلته موږ څومره کسان ولاړ یو دا خبره ما په شب قدر کې وکړه او نن بیا په دې ځای باندې کوم کوم ورکر چې نن نه دي روتې نو هغوی ته دا وایم چې نن ورځ د خان د رووتو وه نن چې کوم دی څو خلکه چې کوم مفادو پسې روزي په یو جلسه جلوس کې د ایم پی صاحب نه د ایمنه صاحب نه د هغوی د کوم مفادو توقع وي هغه نن نه وه نن هغه ورکران چې کوم په کورونو کې ناست دي هغوی ته وایم چې تاسو چرې د خان ورکران نه یې تاسو بالکل د خان ورکران نه یې تاسو د مفادو والا خلک یې نن ورځ چې کومه ده موږ به دې ته ګورو نو چې زموږ ایم پی شته او کو نشته زموږ ایمنه شته او کو نشته زموږ لیډر شته او کو نشته زه په خپله لیډر یم او ته په خپله لیډر یې هله به انشاءالله چې کوم دی دا خان روزي دې ځای کې دا مشران به خبرې کوي او د هغې نه پس به ځو د مشرانو فیصله ده چې موټروی ته به ځو د موټروی نه پس چې هلته نه څه لایحه عمل و غورې په دا وایي چې رهائی جو ہے آزادی یہ بیک سے نہیں ملتی په سوال باندې غورې ازادیانې نه میلاویږي ځان به قرباني به غواړي روتل به غواړي جوجوان یې ستاسو وینه ګرمه ده تاسو د ملک سره مینه لرونکي یې یو کس پرون سوال وکړو او هغه ته زه د دې ځای نه دا جواب ورکوم چې هغه ووایي چې یو سزا بیاته ملزم چې کوم دی په جیل کې دی
نو تاسو یاد ساتئ د پاکستان دا روش همیشه ساتلی دی چې په جیل کې همیشه دوه قسمه ملزمان وي یو هغه ملزم وي چې هغه د خپل وینې د خپل خاورې سره محبت کوي د خپل وطن سره محبت کوي د خپل ولس سره محبت کوي هغه له دغه مینې سزا ورکړي کیږي دویم هغه ملزم وي چې هغه د دې ځای نه د دې قوم د دې ولس هغه هر څه راغونډوي او بار ملکونو ته وړي هغه وي چې هغه د دې ملک سره غداري کوي د هغوی ریکارډونه پراته دي یو هغه ملزم وي خان هغه ملزم دی چې هغه د خپل قوم سره مینه او د ولس سره مینه کړې او ورسې دلته راوړي دي او یو دویم هغه وي لکه څنګه چې زموږ د پارلیمنټریان او زموږ جلدیلزو چې د دې عوامو وینه د دې عوامو نه وینه وباسي او ځان له په بار ملکونو کې محلات علي دوی دواړو کې غوره فرق دی موږ د هغې خلکو پیروکار یو چا چې د قوم سره د ملک سره او د عوام سره محبت کړی دی او د دغه وخت د دغه محبت اوس ټیم راغلی دی چې غوره مونږ به روزو هغه خپله مینه کړې ده خپله مینه به ورته ښایو انشاءالله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول لړومبی خو پاکستان تحریک انصاف چې څومره ورکړ دی هغوی ته سلوټ کوم سلام ورته پیش کوم چې مزمل یو خبره وکړه چې دا زموږ نه پاتې ده زموږ نه مزمل نه پاتې دا د دغه نه پاتې ده بره لیډرشپ نه پاتې ده چې هغوی موږ له څه لایحه عمل راکړي موږ په هغې باندې روان یو دا ورکړ چې دا اوس موږ دې ځای لپاره روغ کړو چې دلته راشئ دې ټول خفه وو موږ ته ما ته په ډېرو کسانو رنګونه مو کړل چې یاره دلته کې څه له راشو موټر وی وبنده کړو اټک ته ثوابې ته ولاړ شو نو دې نه پاتې دا بالکل زموږ نه پاتې ریا زموږ نه چې بره کم مشران دي د هغې نه پاتې دې نه بالکل نه پاتې او د ملک کې تاسو دغه خبره کوئ چې یاره دا کم اسټیبلیشمنټ دی هغې دپاره زموږ دا خلک چې لاړ شي تاسو ګورئ مزدورۍ له سعودي عرب ته دوبۍ ته نورو ملکونو ته نو هغې هلته مزدوري کوي او د ملک ته روړي او دلته یې بچو باندې خوري او دا ظالمان پته نه لګي دی په څه مړېږي په خاورو به هم دوی ماړه نه شي هغوی دلته کې ګټي او هغوی بهر ملکونو ته ځي جزیرې اخلي او هلته کې پرې وخت تېروي نو دې لپاره ډېر د شرم خبره ده چې یو د پاکستان چې کوم مخلص سړی و چې هغه مړه د هغه که موږ خبرې شروع کړو نو والله سبا پورې نه خلاصېږي هغه د کینسر درې هسپتاله ورکړي دي ملک له تاسو سوچو کې د غریب سړي علاج د کینسر ډېر ګران علاج دی هغه د هغې نه کېږي هغه په سوال جوړ کړی دی په خلکو نه یې اغوستي دي خو هغه هسپتالونه جوړ کړي نور د هغه صحتکارو ته وګورئ چې په اقوام متحده کې کومې خبرې وړي چې د هغې باندې خبرې کوي نو سهاره پورې نه خلاصېږي نو زه یم دې ظالمانو غله راواخېستل هغې موږ باندې هغه خو تر اوسه پورې والله دا 4 کاله وشو که 3 کاله وشو وزیر اعظم نه ښکاري تاسو هغه ته وګورئ هغه اوس هم هغه ښکاري د هغه شکل ته وګورئ چې کوم دی ولاړي په دغه کې ټرمپ ته سلوټ وکړو زه خدای رپور ورکړ ته په خپله وزیر اعظم خو هغه ته ځان وزیر اعظم ښکاري ده عزیز صاحب او مقور کما د ورکرانو دا خبره جوړ دا نغال به په واشروم کې به راغورځېږي ښه مخکې هم راغلي دي ور ټیم راغلی انشاءالله دي نه دا پاتې دي ډېره مهرباني خوشحاله صرف پیغام ورکوم جی صرف فل لیډرشپ ته یو اخیری پیغام ورکوم جی بسم الله الرحمن الرحیم مرګرو خو ټولو خبرې وکړې شاید زمیله مو کړې ظفر حاجي صاحب هم کړې هدایت حاجي هم کړې او دې پسې به صدر صاحب هم کړې زما جي صرف خپل لیډرشپ ته دا یو اخیری پیغام دی که مرکزي لیډرشپ دی او که زموږ د صوبې سی ایم صاحب دی چیف منسټر صاحب هغې ته دا یو پیغام ورکوم چې جي نور په شپ باندې کار نه کېږي دا کوم واقعه چې نن سبا شوې ده زموږ د خان سره او د امت مسلمه یو لیډر سره شوې ده نو په دې باندې نور چې کوم دی خاموشه پاتې کېدل او بزدلي کول چې کوم دی دا خو ډېر زیات زما په خیال د افسوس خبره ده او زه وایم ایز مسلمانان او پی ټي آی ورکر چې کوم دی د بزدلۍ نه خو هر سړی چې کوم دی دا دغه کوي بزدلي خو سره د مسلمان په دغه کې ده نه نو اختتامی دا بدریو خبرو ورځو کې که ستاسو دا دغه ونه ریدوي او خان صاحب برېښانې کې هغه چې کم دی کم چې تاسو وایې چې شوکت خانم ته هغه شپ نشي ولته د هغه پراپر علاج ونشي نو بس یو کال ورکې په دې روژه کې انشاءالله زما د ټول نه او بیا د ټولو ورکرانو دا خواهش دی چې انشاءالله شهادت چې کم دی موږ په دې روژه کې بیا أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د پاکستان تحریک انصاف ډېرو عزتمندو ملګرو
لومبنۍ خو ستاسو جذبې ته ستاسو خان صاحب سره مینې ته او ستاسو د روزانه کړاو ته د زړه نه سلام پېښ کوم میډیا رونو ډېر مشکور یو ستاسو د برکته زمونږ آواز رسي زمونږ ورکر ته مو خو دا میسج چې کوم دی نن دا موږ خصوصي هغه واکدارانو له ورکو کوم چې په دې وطن باندې قابض دي انډایرکټ یو مارشل لا لګېدلې د زمونږ په دې وطن باندې د جرنیل خوښه ده چې ځان له ایکسټنشن په خپل باندې ورکړي داغه خوښه ده چې الیکشن کمیشن مني او کو نه مني داغه ځان ته زمونږ جوډیشري پابند کړه ځان ته بالکل په سجده کړه لګیا دی هر هغه کار کوي کم چې زمونږ د پاکستان په مفادو کې د سره دینا بغیر ملکی ایجنډي باندې لګیا دی د امریکای او د اسرائیل مدي وي منګه کولو دلته کې چې سونه دا وی وګونه دی اوسترګي دی وی ته دا ویل غواړو چې دا وره د خان صاحب په گرفتاره باندې پاکستان تحریک انصاف کو کمپرومایز کړي نو موږ ورځې به خیر راشي خو د خان صاحب په صحت باندې او د خان صاحب په ژوند باندې پاکستان تحریک انصاف چریم کمپرومایز نه کوي نن تاسو ګوره پریس کلب تاسو راځي نه کوم ځای کې تاسو په نشتا په موټروي په خولې باندې زمونږ جلوس زمونږ نه مخکې موږ د بدقسمتۍ نه کال ورکړو څنګه چې صوبایي لیډرشپ ویلو موږ دا وی په وینا تاسو ته حاضري کوله چې پریس کلب کې به موږ د احتجاج قلم بند کوو او زمونږ څوک نه مني د مشرانو څوک نه مني دې نه پس زمونږ د اختیار نه دا خبرې وتلي ورکر کو هر لیول ته لاړو تاسو ریګولر اورئ چې موږ شهادتونه ورکو او دا راته په قسم یې ویم چې موږ شپېته تقریبا ډېرو ملګرو کراس کړي دي دې ځل له کولاړو او واپس تیرانو شو خو خان صاحب ته تکلیف رسېدل ظلم کېدل ناروا کېدل دا موږ نور نه برداشت کوو ټولو ملګرو ته دا خواست دی عبدالله خان دي څونه چې زموږ ملګري دي هغه موږ ته د موټروې په خولې کې انتظار کوي فضل امین حاجي صاحب دي ټول راته انتظار کوي یو کس به نه واپس کېږي ټول په ټول به ځو او زموږ تګ چې کوم دی ثوابیته دی احمد خان نیازي زموږ انتظار کوي سره د یوت څونه چې زموږ یوت دی او د هغې چې کوم دواړه وینګز دي کاونسل او یوت وینګ دواړه تکې سر د SF نو موږ هغوی له روان یو یو ځای به که خیر احتجاج نور تاسو ډېر مشکور یو جی تاسو ډېر مشکور آباد اوسئ ما سره ذکر نشته هغه بلکې نشته زه ورسې باندې میسج کوم ما ته وکړه